أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ننادي درس کی إن شاء الله العزيز سورة کہف پارہ نمبر 15 رکو نمبر 4 آیات نمبر 30 او 31 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څو کارته مخکې مونږ ویلو د قرآن پاک اسلوب او طریقې کار دی چې کله چې نو هغه د کافرانو تذکره وشي نو بیا د مؤمنانو تذکره کوي، کله د جهنم تذکره وشي نو بیا د جنت چې نو هغه تذکره کوي، کله د عذاب تذکره وشي نو بیا چې نو هغه د ثواب او د انعام تذکره کوي. نو د مخکې آیات کې د جهنم او د اهل جهنم چې نو هغه تذکره وشوله، اوس په دې دوه آیاتونو کې د جنت او د اهل جنت چې نو د هغوی تذکره کېږي. نو الله جل جلاله وایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې د هغوی ایمان راوړو او اعمال صالحې چې نو هغوی وکړلو، ان لا نضيع اجر من احسن عملا، نو الله وی بشکه مونږ چې نو هغه نه ضایع کوو اجر د هغه چا چې هغه ښه کار وکړي، نیک عمل وکړي. نو څوک چې ښه کار نیک عمل وکړي نو الله رب العزت وی مونږ د دغه ښه کار اجر او ثواب نیک عمل چې نو هغه دا نه ضایع کوو. مخکې چې نو هغه ډېر وخت شو اولنۍ سپاره کې چې نو هغه تقریبا غالبا اولنۍ پاو کې والله مخرج ما کنتم تعملون، نو هغه ځای کې مونږ یو حدیث ویل او تفسیر ابن کثیر کې چې نو هغه حدیث ولو هغه مفهوم داولو کې یو سړی چې نو هغه په اوو دروازو باندې دننه یو ښه عمل وکي او دې به کریا او دکلاونه کی نو بیا به هم د دغه عمل هغه ثواب الله پاک دغه د عمل خلق چې نو الله پاک به ظاهر کی. او که چرته یو انسان په اوو دروازو باندې دننه یو پټ نو هغه عمل ګناه وکي نو هم به دغه عمل چې نو هغه ظاهر شي. نو په دې وجه نه حدیث چې نو هغه منشا ده، حدیث نه ما ثابتېږي ده چې هر عمل کوي محض د الله د پاره کوي، اخلاص سره کوي، د هغې اثرات به الله پاک چې نو هغه درکوي. لکه څنګه چې د آیات کې الله وایي ان الله لا نضيع اجر من احسن عملا. او چرته په دې وجه باندې چې نو هغه ګناه ونه کړي چې زه ځان لم یوازې یم او تیاره ده او پټ یم، چرته داسې ګناه ونه کړي. که چېرته دا د عادت جوړ شولو العیاذ بالله کله وشي ګناه انسان نه نو تو ډایرکټ توبه استغفار کول دي، ځکه توبه علی الفور وباسن چې نو هغه دا فرض ده. نو توبه پې وشي هسې نه چې دغه عمل چې نو هغه د ظاهر شي. الله دې موږ ټول باندې ځوان ځوان پردې راوچي. نو بهرحال الله وایي ان لا نضيع اجر من احسن عملا، الله چې نو هغه نه ضایع کوي اجر ثواب د هغې چا چې د هغه خپل عمل ښه کړو او نیک عمل یې وکړو. اولئک لهم جنات عدن، الله وایي دغه کسان چې دوی ایمان راوړو اعمال صالحې وکړل نو دا هغه خلک دي چې د دوی دپاره باغونه دي عدن د همیشه پاتې کېدلو، همیشه د پاره بچنه نو هغه بیا راحت او سکون. صحیح مسلم چې نو هغه روایت د صفت الجنت کې دا هغه مفهوم چې نو هغه دا دی وی کله چې انسان مسلمان الله جل جلاله جنت ته داخل کی نو دی انسان ته مسلمان ته د الله جل جلاله د طرف نه یو سو اعلانونه وشي. اعلان نمبر 1 بچنه اعلان نمبر 1 اولنې اعلان ورته چې نو هغه دا وشي ان تحيوا ولا تموتوا ابدا، تاسو نو هغه جنت ته داخل شولای اوس به همیشه د پاره په دې جنت کې تاسو نو هغه به ژوندي چرته به په تاسو باندې نو هغه مرګ ناراضي. دویم اعلان به وشي وان تصحوا ولا تسقموا ابدا،
تاسو به اوس همیشه د پاره چې نه نو هغه صحتمند یې چېرته به په تاسو باندې چې نه نو هغه بیماري به ربانې نه راځي. دریم اعلان به وشي چې تاسو به اوس همیشه د پاره چې نه نو هغه په ځوانۍ کې ځوانان به چېرته به ربانې بوډاوالی چې نه نو هغه نه راځي. څلورم اعلان به وشي چې تاسو به همیشه د پاره اوس په نعمتونو کې یې چېرته به په تاسو باندې چې نه نو هغه ناامیدي مایوسي چې نه نو هغه به نه راځي. داسې بیا نور شي ډېر انعامات دي. نو دغه خوشحالي دغه خبرې دا به د همیشه د پاره نو چې کله د همیشه د پاره نو ځکه جنات عدن د همیشه ژوند دی نو هغه جنت ته الله پاک داخل کی تجری من تحتهم الانهار داسې جنت چې د هغې نه لاندې چې نو هغه به نهرونه بهیږي لاندې به چې نو هغه ولی چې نو هغه بهیږي ځکه داسې ځای نو هغه فضا چې هغې کې شینکۍ خوړه چې نو هغه خوړ او لښتې چې نو هغه پکې بهیږي دا د انسان فطرت دی د داسې ځای چې نو هغه خوښوي او په هغې کې خوشحالېږي. نو چې کله دا د انسان فطرت دی داسې ځای کې دی هغه خوښۍ او خوشحالي پکې نو الله جل جلاله هم وایي داسې جنت ته به چې دی نو هغه به یې داخل کړم چې په هغې جنت کې به دی همیشه دپاره وي او د هغې لاندې به چې دی نو هغه نهرونه بهیږي. بیا الله وایي یحلون فیها من اصابر من ذهب دې ته به چې دی نو هغه په دغې جنت کې چې نو هغه سره واغوستولی شي د سرو کالي چې دی نو هغه به وله ورکړی شي. نو دوی به په دغې جنت کې او په دې جنت کې نو هغه د سرو کالي چې نو دا به ورته اچولی شوي. نو وسره چې نو هغه خو د سړي دپاره ناجایز دی. دنیا کې چې نو هغه خو سره د سړي دپاره ناجایز دی خو په آخرت کې به انسان ته چې نو هغه سره میلاویږي هلته به چې نو هغه ناجایز دی. اوس د دغه سره چې کله میلاویږي نو دا به څنګه وي نو انسان ته به تفاسیر کې لیکلی دي 3 قسمه چې دی نو هغه زیور میلاویږي کالی. نو یو هغه به د سرو زرو لکه څنګه چې په دې آیات کې دي یحلون فیها من اصابر من ذهب دې ته به د سرو زرو چې نو هغه کالي میلاو شي. دویم چې نو هغه صورت دهر کې آیات نمبر 21 کې دي وحلوا اصابر من فضة دې ته به چې نو هغه د سپینو زرو چې نو هغه کالي میلاو شي. او دریم چې نو هغه راځي ولؤلؤا دې ته به چې نو هغه د لؤلؤ د ملغلرو چې نو هغه کالي به ورته میلاو شي دوی به چې نو هغه زیور د هغې استعمال وکوي. اوس دې ځای کې چې نو هغې یو مسله یاد ساتئ بعضې خلک چې دی نو هغه اوس په دنیا کې دوی چې نو هغه ګوتۍ استعمالوي او داسې چې نو هغه بعضې چې نو هغه داسې دلته په دې غوږ کې هغه ټاپ شانتې چې نو هغه ښودی کالي چې دی نو هغه استعمالوي. نو یاد ساتئ د سړو دپاره سیوا د سپینو زرو نه خو د هغې هم خپل معیار چې دی نو هغه مقرر دی د دغې نه په کمه 3.5 ماشي نه په کمه دا د سړو دپاره چې نو هغه استعمال د دې جایز دی د دې نه ما سوا چې نو هغه نومې ګوتۍ د سړي دپاره چې نو هغه دا ناجایز او حرامه ده. که دا د هر څه وي دا د سړي دپاره چې نو هغه ناجایز او حرامه ده. دې د یو شي نه د ربړ نه د ګیلټ نه د سټیل نه د وسپنې نه د بل شي چې نو هغه ګوتۍ استعمالول دا د سړي دپاره مطلقاً چې نو هغه ناجایز او حرام دي. دی وجه نو هغه د دې استعمال نه کوي بلکې حضرات اوس خو دا هم وایي چې دا کومه مستحب د سپینو زرو ده دا خو په هغه وخت کې په طور د مهر سره وه په دې به مهر وهلی کېدو. اوس خو په دې مهر هېڅوک هم نه وي اوس خلک چې نو هغه په پیشن په طور باندې استعمالوي. بیا د هغې د استعمال طریقه هم دا ده چې په ښی لاس به غمې طرف چې دی نو هغه به یې دننه ورغوي دی نو داسې چې نو هغه شرایطو باندې دا هېڅوک هم نه استعمالوي. د ښځو دپاره چې نو هغه قیمت زیور جایز دی نو د ښځو دپاره ګوتۍ صرف د سرو او د سپینو زرو جایز ده. ګوتۍ په باره کې ښځې او سړي چې دی نو هغه دواړه یو شانتې دي. د دوی دپاره سړو دپاره به صرف سپین زر ښځو دپاره صرف چې دی نو هغه د سپینو زرو او د سرو زرو ګوتۍ چې دی نو هغه جایز ده. د دې نه ما سوا دا کم رنګ چې اچوي د وسپنې د سټیلو د ګیلټو د پیتل دا ټول د ښځو دپاره چې دی نو هغه هم ناجایز دي د هغوی دپاره هم مکروه تحریمي دي. البته کالی کې نو کالی کې د ښځو دپاره چې دی نو هغه نور چې هر څومره دات دي څومره هم شیسونه د دې ټولو باقي کالي چې دی نو هغه استعمالولی شي. د شیشې بنګړۍ هم استعمالولی شي د شیشې د وسپنې چې دی نو هغه بنګړۍ هم استعمالولی شي دغه شان د سټیلو بنګړۍ هم استعمالولی شي. د نور چې دی نو هغه څومره شیزونه او داتونه د دې ټولو کالي نور اچولی شي خو ګوتۍ
د ښځې دپاره صرف د سرو زرو او د سپینو زرو جایز د دې نه ما سوا چې دی نو هغه نورې ګوتۍ دا ورله چې دی نو هغه جایز نه دي. نو ځکه الله وایي یحلون فیها من اصابر من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک. الله جل جلاله وایي دې دپاره به چې دی نو هغه په جنت کې ریخم وي، خضر تک شنه، من سندس نری باریکو. نو د دې دپاره به سندس نری باریک چې دی نو هغه شنی. تمام تفاسیرو چې نو هغه دا معنی کړله، خو تفسیر خازني یو بله معنی هم کړې ده. هغه وایي چې سندس دا ویلی کېږي هغه ریخمو ده چې هغه کپړه د ریخمو وي او چړای چې دی نو هغه پې د سرو زرو شوي، نو دې ته سندس چې دی نو هغه ویلی کېږي. بهرحال سړو دپاره او په آخرت کې جایز دي، دنیا کې چې دی نو هغه د سړو دپاره دا ناجایز دی. حدیث مبارکه کې راځي کتاب اللباس چې نو هغه روایت دی، د هغې مفهوم دا دی حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه یو پیره بهر تشریف راوړو، په یو لاس کې چې نو هغه سره ول، په بل لاس کې چې نو هغه ریخم ول. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې دا دواړه چې نو هغه زما د امت په سړو باندې چې نو هغه حرام دي، د دواړه زما د امت په سړو باندې چې نو هغه حرام دي په دنیا کې، او د ښځو دپاره چې نو هغه جایز دي. نو داسې کالي ریخم وغیره د استعمال دا چې نو هغه صحیح نه دی د سړو دپاره. و استبرقین او د پینټ د ریخمو، متکئین فیها علی الارائک دوی به چې نو هغه تکیه لګولي، فیها په دغې جنت کې علی الارائک په تختونو باندې. ارائک دا د اریکتون جمع ده او اریکه ویلی کېږي تخته. نو کله چې څوک دی نو هغه صاحب نعمت وي نو دوی چې نو هغه ډډه وهلي پوم ته یا چې نو هغه صوفې ته یادې سي، نو هلتې به هم د دوی دپاره چې نو هغه اعلی بهترین چې نو هغه صوفې به وي، دغې صوفو ته چې نو هغه به ډډه وهلي. نعم الثواب ډېر ښکلې بدله ده، ډېره ښکلې چې نو هغه جزا ده، ډېر ښه چې نو هغه ثواب دی. وحسنت مرتفقه او ډېر ښکلی ځای چې نو هغه د آرام دی. اللهم ارزقنا. ان الذين بشکا کسان آمنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل کړو نیکو، ان لا نضيع بشکا موږ نه ضایع کوو اجر من اجر د هغه چا احسن عمل چې ښه کړی دی عمل، ښکلی کړی دی خپل عمل. اولئک هم دا کسان لهم د دوی دپاره جنات و باغونه د عدن د همیشه، تجري بهیږي به من تحتهم الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، یحلون اچولی به شي دوی ته فیها پاغې کې من اصابر بنګړي من ذهب د سرو زرو، ویلبسون او دوی به اغوندي ثیابا جامې خضرا نشنې من سندس د نري ریخمو، و استبرق او د پینډ ریخمو، متکئین فیها تکیا به لګولي ډډه به وهلي فیها پاغې جنت کې علی الارائک په تختونو صوفو باندې. نعم الثواب ډېر ښه جزا ده، وحسنت او ډېر ښه دی مرتفقه ځای د آرام.